تدوین قرآن د قرآن مجید په اهمو مباحثو کې یو اهم بحث دی. تدوین قرآن نه مراد د قرآن راجمع کېدل، د قرآن لیکل، د قرآن جمع کول. د قرآن مجید چې کم موجوده صورت دی، کم موجوده په کم مصحف او کتاب کې موجود دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې دا په کتاب کې نو موجود، بلکې دا به په مختلفو سیزونو باندې لیکل کېدلو، او د هغې نه وروسته پوره یو لوی دور او پوره یو لوی تاریخ په دې باندې تیر شوی دی او په دې موجوده شکل و صورت ته رسېدلی دی. کله چې هم ماهرین د قرآن بحث کوي په دې کې، او دا بحث عام طور د علوم القرآن چې کم د قرآن سره متعلق کم علوم دي، کم علم ضروری دی، په هغې علوم باندې په دې کې بحث کیږي. نو د علوم القرآن په کتابونو کې د تدوین قرآن، د قرآن د راجمع کېدو درې مشهور ادوار دي، درې مشهور وختونه داسې دي چې پای کې قرآن راجمع شوی دی. د ټولو نه اولنی دور هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زمانه ده چې هغې ته عهد نبوي ویلی کېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د الله تعالی د طرف نه د جبرائیل علیه السلام په ذریعه باندې براه راست وحی راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قلب اطهر باندې. قرآن مجید کوم وحی چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راله، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو به هغه یاد شوله، حفظ شوله، خو د هغې نه وروسته به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې خپلو کاتبینو کې، په دغې لیکونکو کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کاتب را وغوښتو او رسول الله صلی الله علیه وسلم به په هغه باندې هغه وحی ولیکله. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په هغه باندې هغه وحی ولیکله. نو په دې لحاظ سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کاتبینو باندې وحی لیکلې ده. معجم الاوسط کې، معجم الاوسط د طبرانی چې کوم مشهور کتاب دی، په هغې کې دا حدیث په روایت د زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه موجود دی. هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به کله د الله تعالی د طرف نه وحی راله، جبرائیل علیه السلام به رالی، وحی به یې راوړله او ته په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به ډېر زیات ګرموالی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجود کې رالی، یعنې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به د وجود نه به یې خوله بهیدل شروع شوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجود نه به خوله به د هغې نه بهیدل شروع شوله. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کله دغه کیفیت د وحی به پوره شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم به په مونږ کې یو کاتب راوغوښتو او بیا به مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې تاسو دا داسې ولیکئ. نو زید بن ثابت رضی الله عنه خپله خبره کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به کله وحی راله، نو د وحی د راتګ نه وروسته به چې کله وحی به ختمه شوله، رسول الله صلی الله علیه وسلم به حکم وکړو چې دا وحی د الله تعالی طرف نه راغلي دا داسې ولیکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به املاوي کم چې به ورته یاد شوی و، کم چې حفظ شوی و ورته د قرآن حصه، وایي ما به هغه ولیکله په څه باندې، په اړوکو باندې، په چمړو باندې، او دغه رنګې د کجورو په شاخونو د هغې په پوستکو چې کوم په هغه ټایم کې موجودو، او دغه رنګې په کپړو باندې، په اړوکو باندې، په مختلف څیزونو باندې، او بعضې روایت پکې دا چې په کاڼو باندې، هغه کاڼي چې په هغې باندې لیکل کېدی شوله، په دې باندې به ما دغه وحی ولیکله چې کوم به ما ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیان کړله. بیا د هغې نه وروسته به ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واوروله، که فرض که په هغې کې څه غلطي وه، نو د هغې غلطۍ به رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وکړه، هغه به اصلاح وکړله، هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې تصحیح وکړله. په دقه طریقه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وحی چې کومه راتلله، نو صحابه کرامو به رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره دغه وحی لیکله، او بیا دغه به دغې صحابي په خپله باندې هم یادوله، حفظ کوله به، او نورو ډېرو خلکو ته به هم بیا د قرآن چې دغه کوم حصه نازل شوي ده دا بیا هغو ته هم ښودله. په دغه طریقې سره په چمړو باندې، په اړوکو باندې، په پوستکو باندې، په کپړو باندې لیکلی شوي، څه په یو ځای کې پروت، څه په بل ځای کې پراته، څه په بل ځای کې پراته. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په دې طریقې سره ټول قرآن څه دی دا لیکلی شوی دی او دا راجمع شوی دی. د دې نه وروسته دویم دور دی چې هغه دور د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه
په دور کې اگر چې مشکلات ډیر زیات دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته د ټولو نه ګران او مشکل دور د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. څه د پاسه 2 کاله د هغه خلافت هغه دور دی چې په هغې کې هغه امیر المؤمنین دی. خو ډېرې زیاتې فتنې ډېر زیات فسادات په دې دور کې دي. تاریخ کتابونو په دې باندې تفصیلي لیکل کړي دي. منکرین زکات په دې کې پیدا شوله چې چا د زکات نه انکار وکړو. دغه رنګې د اسامه رضی الله تعالی عنه چې کومه قافله رسول الله صلی الله علیه وسلم روانه کړې وه، د هغې په باره کې خبرې شروع شي چې آیا دا راواپس کول پکار دي که راواپس کول نه دي پکار. د دې نه علاوه خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې د ګستاخۍ سلسله هم شروع شوله، د پیغمبرۍ دعوې پکې هم شروع شولې. بهرحال تفصیلی بحث دا په کتابونو کې موجود دی. نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې په یمامه کې یو جنگ شوی دی. یمامه یو مقام دی، په دغې یمامه کې چې کوم جنگ شوی دی، نو په دې جنگ کې دا د مسیلمة الکذاب چې کوم د پیغمبرۍ دعوه کړي او دا د هغه خلاف سره دا جنگ شوی دی. په دې جنگ کې صحابه کرام شهیدان شوي دي په ګڼ تعداد سره. یو روایت په دې کې دا دی چې دا 80 کسان دي، 70 دي. بعضی روایت په کې دا دي چې هغه 700 پورې په هغې کې بیانوي چې 700 پورې قرا حفاظ چاته چې قرآن مجید په یادو باندې یادو حافظان د قرآن هغه شهیدان شوله. په دغه موقع باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین دی، عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه راله او هغه ته مشوره ورکړله چې په دې طریقې باندې زموږ د حفاظ دا وفات کېږي، نو اندیشه د دې خبرې ده، خطره دې خبرې ده چې ته دا قرآن زموږ نه چې ته ضایع نه شي. ولې دې حافظانو ته یاد دی او دا حافظان چې ختم شي نو د دې قرآن د ضایع کېدو سره یو خطر ده. نو زما تجویز وی دا دی، عمر رضی الله عنه ته وایي زما تجویز دا دی چې دا قرآن ته ولیکه، دا قرآن څه که دا تو راجمه کا، دا قرآن راجمه کا. نو په دغې موقع باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم په ابتدا کې د دې خبرې سره ملګرتیا نه ده کړې. وروسته ورته هغه هم بیا دې خبرې طرف ته تیار شوی دی چې او د دې لیکل واقعي دا سره یو اهم کار دی. زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه هغه راوغوښتو چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره هم د وحي به لیکله. هغه ته چې کله دا خبره وکړله چې ته دا قرآن ولیکه، نو هغه د دې قرآن د لیکلو نه څوک انکار وکړو، قرآن د لیکلو نه انکار وکړو. وجه دا ده هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې مونږ قرآن داسې نه دی لیکلی چې تاسو چې دا قرآن به راجم وکړو او په یو مصحف کې په یو کتاب کې په کاغذ باندې به ولیکو. دا کار رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی. نو مونږ څنګه دا کار وکړم؟ بهرحال مسلسل هغه انکار کوو، حتی کې چې زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه وایي چې زما سینه الله تعالی دې خبرې ته الله تعالی زما سینه څه کړله، کولاو کړله چې واقعي دا څه دی، یو اهم کار دی. نو بیا زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه هغه او دغه رنګې عمر رضی الله تعالی عنه او نور صحابه کرام د دې سره د دې یو کمیټي جوړه شوله او قرآن د لیکلو یو سلسله څه شوله، د قرآن د لیکلو یو سلسله شروع شوله. د هر چا نه به چې کله د قرآن آیاتونه به یې اخیستله، ګواهان به طلب کوله، د هغه نه به یې اورول هم. نو په دغې طریقې سره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې قرآن مجید څه شو، قرآن مجید راجمع شو. بیا د هغې نه وروسته نو دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې چې قرآن کم راجمع شوی ده، په 20 لغتو کې راجمع شوی دی. 20 لغت چې کم 7 حروف ورته ویل کېږي، ځانه پورې یو تفصیلي بحث دی. نو په 20 لغتونو کې، په 20 لهجو کې، د 20 قبیلو په لهجو کې قرآن مجید سره دا راجمع شوی دی چې په هغې کې مختلفې قبیلې دي، تفصیل د هغې موجود دی په خپل ځای باندې. نو دغه د عمر د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې په 20 طرقو باندې، په 20 حروفو باندې او دغه رنګې په 20 لغاتو کې قرآن مجید سره په 20 لهجو کې قرآن مجید دا ولیکلی شو. د دې نه وروسته بیا د عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه دور چې رالی، د عمر رضی الله عنه په دور کې په دې باندې خاص کار نه دی شوی، بلکې د عثمان بن عفان رضی الله عنه دور چې رالی نو د مسلمانانو سرحدات خواره شوله. د مسلمانانو سرحدات هغه مسلمانانو چې کوم علاقې فتح کولې نو د هغې سرحدات ډېر زیات سیوا شوله. په دغه لحاظ سره چې کله د مسلمانانو سرحدات آذربایجان، ارمینیا دغې علاقو طرف ته ورسېدله، نو په هغې کې داسې خلک آبادو چې هغه عرب نو، یعنی عجم وو، عرب نه وو بلکې عجم خلک وو. نو چې کله د مسلمانانو سرحدات سیوا کېدله، ځای په ځای جنګونه کېدله، علاقې فتح کېدلې، نو په دغه موقع باندې د صحابه کرامو، د تابعینو او د دغې خلکو دور دی. نو د دې په منځ کې د قرآن مجید په دې قرات باندې په دې باندې سره اختلاف راغلی دی. یعنی چا د قرآن مجید په یو طریقې باندې د هغې تلاوت کو، چا په بلې طریقې باندې تلاوت کو.
نو یو ته غلط وي بل ته غلط وي، حتی کې چې د دې په منځ کې یو لوی اختلاف په دې باندې پیدا شوی دی. یعنې د صحابه کرامو په منځ کې خو په دې مسله کې هغوی په دې خبره باندې پوهېدله چې په دې ټولو لغتونو کې قرآن مجید ویل د دې سری جایز دي. خو بل طرف ته چې کم تابعین دي غیر عجم دي، عرب نه دي بلکې عجم دي، نو هغوی په دې څیزونو باندې پوره نه پوهېدله، پوره مهارت ورته نه و. د هغوی په منځ کې یو لوی اختلاف پیدا شو. حذیفه رضی الله تعالی عنه چې هغه هم په دغه موقع باندې موجود دی، هغه رالی او عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه ته دا خبره وکړله چې د امت د ډېر یو لوی فتنې، د یو لوی فساد او د شر نه څخه دا بچ کا، او قرآن مجید په یو مذهب کې په یو لغت باندې څخه دا راجمع کا. نو په دغه لحاظ سره بیا د قرآن په یو لغت باندې په یو مذهب کې په یو کتاب کې او دغه رنګې په یو لغت باندې د راجمع کېدلو دپاره یو کمیټي جوړه شوله چې په هغې کې زید بن ثابت او نور لوی صحابه کرام په هغې کې موجود دي. دا د عمر رضی الله تعالی عنه په کور کې چې د عمر رضی الله عنه کومه لور د حفصه رضی الله تعالی عنها په کور کې دغه په اوو لغتونو کې چې کم قرآن کم لیکلی شو دا موجود دی، د هغې نه راوغوښتو او بیا په هغې کې د هغې نه په یو لغت کې یعنې د قریشو په لغت کې قرآن مجید یې څه کوو قرآن مجید یې جمع کوو. نو چې د قریشو په لغت کې قرآن مجید کله راجمع شو نو د دې نه وروسته عثمان بن عفان رضی الله عنه د هغې اووه صحیفې یعنې اووه مصحفونه اووه کتابونه اووه قرآن مجیدونه هغه څه کړله تیار کړله. په هغې کې مختلفو علاقې ته هغه ولیږو چې یو په هغه علاقو کې مکه ده، مدینه ده، شام، کوفه، یمن، بصره، بحرین، دې ټولو ته دا څه وکړو دا یې ولیږو او وایي چې دا کار تقریبا په 15 کاله کې دا کار څه شو د کمپلیټ شو. په 25 هجرۍ کې دا کار په دې باندې شروع شوی دی، په 30 هجرۍ کې دا کار څه دی دا هغې ته خپل اختتام ته رسېدلی دی. نو په دې لحاظ سره اوس چې په دې موجوده حالت کې د قرآن مجید کم مصحف موجود دی، کم قرآن مجید موجود دی، نو دا د قریشو په لغت کې لیکلی شوی دی، دا سره د قریشو په لغت کې لیکلی شوی دی. او دا ډېر یو لوی احسان، ډېر یو لوی ښېګړه د عثمان بن عفان رضی الله عنه د دې امت سره ده چې دا ټول خلک یې په دغې یو قریشو په یو لغت باندې سري په دې باندې راجمع کړي دي. نو دا د تدوین قرآن مختصر بحث و. د دې وجې نه د قرآن مجید څومره هم متعلق څومره هم بحثونه دي په هغې کې د تدوین قرآن د قرآن د راجمع کېدو دا بحث دا په خپل ځای باندې د اهمیت بحث دی، ډېر لوی علم دی په دې کې چې په دې باندې سړی پوه شي چې قرآن څنګه راجمع شوی څنګه نه دی راجمع شوی. موجوده شکل صورت کې چې کوم موجود دی نو دا آیا هغه صورت دی چې کوم د رسول الله وسلم په زمانه کې و که نه دا په مختلفو ادوارو کې په دې باندې سره کار شوی دی. نو په دغه لحاظ سره چې کله عثمان بن عفان رضی الله عنه قرآن راجمع کو او د قیامت ورځ پورې هم دغه سلسله به هم دغه چلیږي، د قریشو په دې لغت کې به وي، اگر چې په دې نورو لغتونو کې د دې تلاوت کول هغه هم ممنون دي، د هغې هم سره اجازه دی، خو د هغه چې کوم قاریان ماهران دي هغه په دې باندې پوهېږي. نو عثمان رضی الله عنه د دې امت سره ډېر یو لویه ښېګړه وکړه. د دې وجې نه عثمان بن عفان رضی الله عنه ته لقب ورکړی شو د جامع القرآن. دا لقب د عثمان بن عفان رضی الله عنه